ستړي مشئ او سلام مې ومنئ کتونکو اورېدونکو افسرعلي څنګه چې به تاسو ته پته وي په 400 کې د څو ورځو داسې د امن و امان صورتحال ډېر زیات خراب شوي دي. ښکاره مثالونه یې دغه دي چې 13 ورځ د تانې ترناب په حدودو کې یو 2 ماشومان کور ته تلل او بازار کې چینچي خرڅه کړې وه. په لاره باندې هغې باندې موټرسایکل سوار راغلي دي. د هغې د وینا مطابق 3 کسانو. هغې سره چې کومې پیسې وي 1,04,000 وي یا سمثینګ هر څونه پیسې چې هغې سره وي هغې هم ترې واخیستې، موبایل هم ترې واخیستې او بیا یې پرې ډزې وکړې. نو په ډزو کې یو کس چې کوم و هغه په هغه ساعت باندې ساه ورکړه او د هغه یو ورور زخمي شوی و. بله اړخ ته که تاسو وګورئ څو ورځې مخکې د تانې څډیري حدودو کې چې کوم د پی ټي آی سابقه ناظم نورالوهاب د یو جرګې دوران نه جرګې نه راووت او په هغې کې بیا ډزې وشوې، په هغې کې هغه ساه ورکړه. تاسو ته که معلومه وي 13 ورځ د خانمۍ تاڼه حدود چې کوم په هغې کې د ارشد امپی د پی کې 64 امپی دی، د هغه چې کوم پی دی جمال، هغه په لار راتلو او په لار کې چا ګیر کړی د 125 موټرسایکل او موبایل او چې څه پیسې ورسره یې هغې ته واخیستې. د تانې سیډي حدودو کې 13 ورځ تورنګزی ماډل ټاون چې کوم دی چې ډېر سیف حسابېږي، په هغې کې د یو ماشوم نه موبایل واخیستو. ورپسې په سبا نو بله شپه باندې هلته ډېره غټه غلا وشوه، تقریبا د 3.5-4 لاک روپو سامان د یو کور نه لاړو. نو یوازې دغه نه، دا روټین جوړ شوی دی. د هرې تاڼې په حدودو کې همدغه شان وارداتې کېږي. یو څه خلک خو داسې رام شي چې خواران راشي او د پیار لیکلو په غرض راشي او د تاڼې نه پولیس واپس ولیږي چې ستاسو بس کار به مو شي. نو دغه صورتحال د دې کې به تاسو ته موږ څه وایو، کیدای شي داسې تاڼې وي چې په هغې کې نور هم ډېر بد حال شروع وي او د امن و امان دغه صورتحال دی چې وروره د کوره راوځي نو دا یره به یې درسره چې کور ته به جمدې لاړ شم که نه. په خپل موبایل دې خلک وژني، په خپلو پیسو دې خلک وژني. سابقه ډي پي او صاحب چې کوم محمد وقاص صاحب هغه بدل شو او بل ډي پي او صاحب راغی رفعت الله خان. د چارسدې د عوامو هغه نه تمې دي، هغه نه امیدونه دي چې د امن و امان صورتحال به ټیک کړي په 400 کې. دغه بلې اړخ ته که تاسو وګورئ نو د وابډې خلاف روزانه احتجاجونه، بجلي لاړه او بجلي راله، بجلي لاړه او بجلي راله. دنیا کم ځای ته ورسېده او موږ اوس هم په بجلي لاړه کې او په بجلي راله کې ایسار روزانه بلکې نه د ګنټو په حساب هر دویمه درېیمه ګنټه پس دلته په چوک کې احتجاجي، په مردان روډ احتجاجي، په نوخار روډ احتجاجي، په پېښور روډ احتجاجي. داسې ځای نشته چې هلته احتجاج ونه شو. د هغې وروستو ډپټي کمیشنر صاحب عظمت الله وزیر صاحب چې کوم هغه هم تنګ شو، بیا هغې یو جرګه راوغوستله، د پي سي یو جرګه جوړه شوې وه، هغه یې راوغوستله. پرون په 29 جولای باندې هغې کېناستل، 2026 باندې یو فیصله وشوه. نو په هغې کې یوازې د بجلۍ خبره ونه شوه، په هغې کې د امن و امان صورتحال هم ډسکس شو، په هغې کې د هسپتال صورتحال هم ډسکس شو چې څونه محکمې وې هغې ټول سربراهان ناست وو، په هغې ټولو باندې خبرې اترې وشوې. خو ولې نن بیا په 30 تاریخ باندې دلته په چوک کې یو ډېر غټ احتجاج وشو. د هغې وروسته بیا د اکسین په دفتر کې خلک ورغلل او د هغه سره یې هغه شرې او قصې قطارې او ویډیو به تاسو وګورئ په سوشل میډیا وایرل ده، هغه وشوې. د هغې وروسته چې کله موږ د اکسین صاحب نه موقف واخیست نو اکسین صاحب موږ ته په خپل موقف کې ده وویل چې وروره زه د وفاق ملازم یم او ما ته چې هغې څه وایي زه به هغه کوم او زه دلته دې ته نه یم ناست چې تاسو له بجلي درکړم او تاسو ته بجلي بنده. زه دلته د وفاق نماینده یم، زه ریکوري ته ناست یم، زه پالټ ته ناست یم او زه ایمرجنسي ته ناست یم. لوډ شیډینګ شیډول چې کوم دی دا د بره نه راځي او دا زما کار نه دی. زه دلته وروره ریکوري ته ناست یم او تاسو د پیسې خبرې نه زه منم او نه ما هغې سره دا منلی چې د به 6 ګنټې یا 12 ګنټې بجلي ورکړو. نو فیصله تاسو کوئ چې منتخب نمایندګان چې کوم دي هغې هم دغه شان چپ دي، خبر نشي کولی. بیا د صوبې په حکومت باندې خبره راشي چې کوم زموږ امپیګان صاحبان دي نو خلک امپی پسې خبرې هم کوي، کنځل هم کوي، وینا هم کوي. اکثر موږ نه پکې ملګري خفه هم شي تاسو زموږ خلاف ویډیو اچولی، موږ ته وایي چې وروره ستا خلاف موږ ویډیو نه ده اچولی، موږ د چارسدې د عوامو اواز اوچت کړی دی. نو دې له هم په کار دا دي چې خلکو اوټ ورکړی، نو دې له خلکو اوټ د عمران خان په نوم ورکړی چې عمران خان به رها کوي. نو اوس هغه خلک روځي او دې نه بیا تپوس کوي. نو تپوس حق خو دې سره شته نه، خو زه بیا هم که راووتلی او تپوس کوي نو په کار تاسو لري
چې تاسو وفاق سره خپل لیندن برابر کې. عمران خان خو هغې تاسو ته یو راپرېږدي یا نه هغه خو ستاسو او د هغې خپل منځ کې لانجه روانه ده. تاسو اډیالې ته ځئ احتجاجونه کوئ، تاسو سره که نور څه لاهې عملي هغه پیش کوئ، خو کم از کم وفاق سره د بجلی په مد کې د ګیس په مد کې خپله قبله درسته کوئ نو تاسو له به وفاق ګیس دی. حالانکې تېره ورځ ګورنر صاحب وویل چې ګیس دلته پیدا کېږي، په پښتونخوا کې بجلي دلته پیدا کېږي، خو بیا موږ پاکستان چې کوم دی دا فیډریشن دی او موږ دا ټول هر څه وفاق له ورکوو، وفاق ته بیا تقسیموي چې د چا په حصه کې څومره رسي. نو په کار دا دي چې زموږ حصه کې چې کم زموږ حق دی چې موږ ته میلو شي. نو دغه سوال زموږ هم دی او ستاسو هم دی د خپل امپیاګانو نه د امینیګانو صاحبانو نه چې دوی خپله قبله هلته درسته کړي او د دې حلقو ته ګیس بجلي او صحت نظام ټیک کړی شي. دا نو د صحت نظام باره کې برته زه سوی یم د چارسدې د ټولو غټ اسپتال کې دلته ریپرټوي لارج دی. تر اوسه پورې زموږ د اسپتال نه ریپرټوي لارج ختم نه شو چې دلته تپوس وکړي وروره وایي موږ سره ډاکټران نشته. هلکه ډاکټر ولې نشته؟ صحت محکمه یې ورکوي نه. نو دا خو صوبایي لینډ دی، پکار شي دا اسپتال خو کم از کم ټیک شي که نه. نو په دغې موږ ریکویسټ کوو خپل امپیاګانو صاحبانو ته یا امینیګانو صاحبانو ته چې د صوبې حالت هر څنګه چې دی خو د چارسدې حالت ټیک کړي، ځکه چې چارسدوالو ټولو تاسو لوټ درکړی دی، 5 امپیاګان او 2 امینیګان منتخب شوي دي. نو په کار دا دي چې د دې مسلې حل کړي شي. او د امنامان خو بیا زه یو دغه خبره وکړم چې دغه نوی ډي پي او صاحب چې کوم راغلی دغه دته د خلکو سترګې دي، دې نه مخکې که تاسو وګورئ سهیل حالت تېر شوی دی، خلک یې په ښو الفاظو کې یادوي. ډي پي او دلته د هغې نه وروسته عرفان الله صاحب تېر شوی دی، په ښو الفاظو کې خلک یادوي. د هغې نه وروسته مسعود بنګش صاحب تېر شوی دی چې چا نه اورئ نو مسعود بنګش ته دلته راشي، مسعود بنګش او عرفان الله. خو بعضې مجبورۍ دا شي چې بیا هغه راتلی نه شي. نو ډي پي او صاحب تاسو ته هم دغه خواست دی چې تاسو په چارسده کې میاشت تېروئ، کال تېروئ، 10 کاله تېروئ، چېر څونه ستاسو دلته ټایم پیریډ وي چې په هغې کې تاسو بیا لاړ شئ او خلک هم په ښو الفاظو کې یاد کړي، نه چې تاسو په ښکنځلو کې. نو دغه خواست به تاسو ته چې په دې امن و امان باندې لږ ډېر فوکس وکړئ چې کوم ځای کې امن وي نو هلته به نورې مسلې نه راځي، جنګونه به نه کېږي، خلک به یو بل روزګار خواست هم دغه شان حساب کتاب. ښه دلته اج ډیلران چې کوم دي، تېره ورځ په سوشل میډیا باندې موږ یو خبر وکړه اج ډیلرانو خلاف په مرزو تاڼه حدودو کې چا احتجاج کو یا ریلی کوله نو په هغې کې چې چا تصویران وکړل یا چا ویډیو کوله نو هغه خلک رالل او هغې یې ومواله ویې هم ټکوله او موبایل یې ماتې کړ. نو دا اوس څه دي؟ لکه په دې به خلک چا نه تپوس وي. نو بیا هم دغه خواست ډي پي او صاحب تاسو ته چې په امن و امان باندې خاص فوکس وساتئ. مننه.